بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نمبر 15 اقسام اعراب اسماء متمکن. هر کله چې مصنف رحمه الله فارغ شو د بیان د مرفوعات و منصوبات او مجروراتنا، نو شروع وکړه دا اسم متمکن با اقسام بیانولو کی او ورسره با د هغه اعراب هم بیانی. نو پدی فصل کی با مصنف رحمه الله بیانی چې اسم متمکن دا پسو قسم دی او د اسم متمکن اعراب چې دینو دا پسو قسم دی. نو د دې دواړو اقسام د اسم متمکن اقسام هم پدی فصل کی بیانیږي او د اسم متمکن د اعراب اقسام هم په دې فصل کې بیانی. او د دې فصل د یادولو نه بعد چې چاته دا پته لګي چې مرفوعات منصوبات مجرورات سدي، نو یو حد پورې اعراب او عبارت چې دي نو هغه حل کولی شي. دا یو وجه دا چې اسم متمکن دا معرب دی او اعراب چې دین دا په معرب کې ظاهر کی او مبنی همیشه په یو حال باندې. نو د مبنیات بیان مخ کې شوی دی، مبنی الاصل او اسم غیر متمکن ټول ذکر شوی دی. او اصل بنحو کې هغه معرب دی چې د معرب پیژنګلو وشي او په دې باندې اعراب چې دین هغه په صحیح انداز کې جاری شي. نو په دې فصل کې مصنف رحمه الله هغه 14 قسمونه د اسم متمکن ذکر کړي چې په هغه باندې اعراب جاری کیږي، معرب دي. او د دې 14 قسمونو اعراب په 9 قسم دي، یعنی په یو قسم اعراب کې په بعضی ځایونو کې دو اسمونه مشترک دي او په بعضی ځایونو کې درې اسمونه، یعنی درې قسمونه د اسم متمکن هغه په یو اعراب کې مشترک دي. نو د اسم متمکن اقسام چې دي دا 14 دي او د اسم متمکن د اعراب اقسام دا 9 دي. لکه لومبی نمبر اعراب چې مصنف رحمه الله دلته کوم بیان کړی دی، نو دا اعراب بالحرکت دی. اعراب بالحرکت دا مطلب دی چې بدی کې د اعراب د ظاهرولو لپاره فتحه کسره ضمه استعمالی، او په حالت رفعی کې په دې لومبی قسم اعراب کې ضمه راځي، په حالت نسبی کې فتحه راځي، په حالت جری کې کسره راځي. اوس دا قسم اعراب بالحرکت چې دی نو دا دریو اسمونو سره خاص دی، یعنی په حالت رفعی کې ضمه، په حالت نسبی کې فتحه، په حالت جری کې کسره. دا په دریو قسمونو د اسم متمکن کې دا اعراب جاری کی. هغه درې قسمونه د اسم متمکن کم دي. نو مصنف رحمه الله لیکلی دي د اقسام اسماء متمکن په کالم کې چې لومبی په هغه کې دی اسم مفرد منصرف صحیح لکه زیدون، دویم په هغه کې دی اسم مفرد قائم مقام صحیح لکه دلون، او دریم نمبر په هغه کې جمع مکسر منصرف ده. اوس دا دریوانه قسمونه د اسم متمکن چې دي نو د دې اعراب یو دی، یعنی د اسم متمکن خو درې قسمونه دي لیکن اعراب په دې دریوانو کې یو شان جاری کیږي، یو قسم اعراب پکې جاری کیږي. او هغه اعراب پکې څه دی؟ حالت رفعی کې ضمه ده، حالت نسبی کې فتحه ده، حالت جری کې کسره ده. یعنی کله چې دا درې اسمونه دا د مرفوعات نراشی نو ضمه و پی رازی، که د منصوبات نراشی نو پدی با فتح رازی، که د مجرورات نراشی نو پدی با کسر رازی.
پدې کې لومبه اسم مفرد منصرف صحیح دی. اسم مفرد د دې څه مطلب دی؟ د دې را مطلب دی هغه اسم چې تثنیه او جمع نوي. ځکه د مفرد مقابله کله تثنیه او جمع سره راځي، کله د مفرد مقابله هغه مضاف سره راځي، او کله د مفرد مقابله د مرکب سره راځي. نو په دې ځای کې د مفرد مقابله تثنیه او جمع سره ده، یعنی هغه اسم چې هغه مفرد وی تثنیه او جمع نوي. منصرف وی نو د منصرف مقابله کې غیر منصرف راځي، چې منصرف وی غیر منصرف نوي. او صحیح وی نو صحیح چې دی د دې په مقابله کې غیر صحیح او قائم مقام صحیح راځي. نو اسم مفرد منصرف صحیح هغه اسم چې مفرد وی تثنیه او جمع نوي، منصرف وی غیر منصرف نوي، صحیح وی. صحیح د نحو په زبان کې او په اصطلاح کې هغه ته وی چې په هغه باندې د هغه په آخر کې حرف علت نوي راغلی، نه ته صحیح وی. لکه زیدون په دې کې دال چې دا حرف علت نه دی. دویم نمبر چې دی نو اسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح دی. نو د اسم مفرد نه مراد هغه اسم دی چې مفرد وی تثنیه او جمع نی، منصرف نه هغه مراد دی چې غیر منصرف نی، قائم مقام صحیح دا هغه اسم توي چې د دې په آخر کې حرف علت راغلی، لیکن د آخر نه چې کوم مخ کې حرف دی سکن لاست نو دا ساکن وی. لکه دلون، په دلون کې و راغلی دی، لیکن د وونه مخ کې لام چې دی نو هغه ساکن دی. په دې وجه دیتا غیر صحیح نه وی بلکې دیتا وی قائم مقام صحیح. او دریم نمبر چې دی نو دا جمع مکسر منصرف ده. جمع هغه ته وی چې تثنیه او واحد نوي، او مکسر هغه ته وی چې سالم نوي. او منصرف یعنی غیر منصرف نوي. نو د جمع په لفظ سره مونږ ته دا معلومه کړه چې تثنیه او واحد نه یادې، او د مکسر په لفظ سره مونږ دا معلومه کړه چې دی سالم نه یادې، او د منصرف په لفظ سره دا معلومیږي چې غیر منصرف نه یادې. نو هغه جمع چې هغه مکسر هم وي او منصرف هم وي، دا دریوانه قسمونه چې دي: اسم مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح، او جمع مکسر منصرف. دا دریوانه چې دي د دې حالت رفعی دا په ضمه سره دی، حالت نسبی په فتحه سره دی، حالت جریه کسره سره دی. مثالونه دا چې دی جاءنی زیدون، په دې کې جاء فعل دی، نون وقایه یا ضمیر متکلم مفعول به، او زیدون چې دی نو دا فاعل دی، فاعل د مرفوعات نوی. په دې وجه په زیدون باندې ضمه ده، ځکه دا مفرد منصرف صحیح دی. او مفرد منصرف صحیح چې دی نو د دې حالت رفعی دا په ضمه سره. هاذا دلون کې هاذا مبتدا، دلون خبر، او خبر چې دی نو دا د مرفوعات نه، په دې وجه دلون چې دی نو دا په ضمه سره ویل کیږي، ځکه چې دلون دا اسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح دی، او د دې حالت رفعی دا په ضمه سره نو موږ دلون ویو، دلون او دلوین نه ویو. هاذا دلون. هم رجال، په دې ځای کې هم مبتدا دی، رجال خبر دی، خبر د مرفوعات نه دی، او دا رجالون دا په اسم متمکن کې جمع مکسر منصرف ده. د دې حالت رفعی په ضمه سره دی، په دې وجه موږ ویو هم رجالون، رجالن رجالین نه ویو. رأيت زیدن، په دې ځای کې رأيت فعل فاعل، زیدن مفعول به، مفعول به د منصوبات نه دی، او زید اسم مفرد منصرف صحیح دی.
د دې حالت نسبی په فتحې سره دی، په دې وجه مونږ وایو رأیت زیدن په فتحې د دال سره. او رأیت دلون په دې کې هم رأیت فعل فاعل دی، دلون مفعول به دی او مفعول به د منصوبات نه. نو مونږه دا دلون چې دی په فتحې سره ځکه وایو چې دا اسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح دی، د دې حالت نسبی دا په فتحې سره دی. او رأیت رجالن کې رأیت فعل فاعل دی، رجالن مفعول به دی، مفعول به د منصوبات نه. او دا رجالن جمع مکسر منصرف تا د دې حالت نسبی چې دی دا په فتحې سره دی، په دې وجه مونږ رأیت رجالن ویو، رأیت رجالن یا رأیت رجالن نه ویو. مررت بزیدن جئت بدلوین قلت لرجالن، په دې ځای کې مررت بزیدن کې زیدن چې دی نو دا د با حرف جر مدخول دی، نو حرف جر چې دی نو دا اسم لجر ور کوي، او دا زید چې دی دا د مجروراتو نه دی. او دلته کې په اسم متمکن کې دا اسم مفرد منصرف صحیح دی او د دې حالت جری په کسرې سره دی، نو په دې وجه مونږ د با حرف جر د وجه ویو مررت بزیدن، یعنی مررت بزیدن یا بزیدن نشو ویلی. همدغه شانتی جئت بدلوین، جئت فعل فاعل دی او بدلوین کې با حرف جر دی، دلوین مجرور دی. او دلوین چې دی دا مفرد منصرف قائم مقام صحیح دی، او دا چې کله د مجروراتو نراشی یعنی په حالت جری کې په دې باندې کسره ویل کی. جئت بدلوین. همدغه شانتی قلت لرجالین، قلت فعل فاعل دی او لرجالین کې لام حرف جر دی، رجالین مجرور دی. او رجالین جمع مکسر منصرف تا دا چې کله مجرور راشي نو په حالت جری کې په دې کسره راځي.